اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. امید دی چې تاسو به ښه صحت مزاج بم برابري. څنګه چې تاسو ته پته راځو خو زیات تر ویډیوز چې کوم ورکوم د سرکاري امور رولز وغیره کې چې څه چینجز وشي یا څوک نه خبره هغه ما نه څوک تپوس وکړي نو زه په هغې باندې ویډیو جوړوم. نن زما چې کومه ویډیو ده نو هغه لږ هټ کار ده. نن زما د ویډیو کم دغه چې دی ټاپک او ته تاسو دا ویلی شئ چې کرنسي ایکسچینج ریټس دې کې چې کوم فلکچویشنز کیږي لکه زه به تاسو ته ووایم ډالر دی ډالر د پی کې آر په مقابله کې کله مضبوط شي کله کمزوری شي مطلب کله زمونږ روپۍ کمزوري شي کله د ډالر په مقابله کې لږه ښه شي. زه په دغې باندې خبره کول غواړم ځکه چې خلک دې نه خبر شي چې یاره دې کې دا فلکچویشنز دا چینجز دا پکې ولې ځي راځي. نو د دې څلور میجر فیکټرز دي. ټوټل نه څلور د دې صرف میجر فیکټرز یا دوم ټوټل فیکټرز ډیر زیات دي خو څلور چې دي میجر دي. په هغې کې اولني درې هغه اولنی ایکسپورټس، دویم فارن ډایرکټ انویسټمنټ ایف ډي آی ورته وایي او فارن ریمیټنسز. دا درې چې دي دا انډایرکټلی پروپورشنل دي د ډالر کرنسی ایکسچینج ریټ ته. کله چې دا زمونږ ډیری ایکسپورټس ایف ډي آی او فارن ریمیټنسز چې دا کله زمونږ مضبوطي نو د ډالر قیمت په د روپۍ په مقابله کې کمزوري لکه زمونږ روپۍ به ښی. او څلورم چې کوم دی هغه دی امپورټس. دا د دریو مکمل اپوزیټ دی. چې زمونږ څونه ډیری امپورټس چې زمونږ څومره ډیری نو هغومره به زموږ روپۍ کمزوري د ډالر په مقابله کې. نو په دې څلورو میجر فیکټرز کې اولنی زه تاسو ته وایم ایکسپورټس. دا ډېر اهم دی. ایکسپورټس هغې ته وایي چې کم زموږ په ملک کې څه پیدا کیږي هغه موږ په بار ملکونو خرڅو. نو په دې ټایم کې تاسو دا یو خبره ذهن کې وساتئ چې موږ کم ټرانزیکشن کوو که نه انټرنیشنل ټرانزیکشنز چې څومره هم کیږي او په ډالر کې کیږي. ٹھیک شو. نو چې مونږ په چا باندې یو سیز خرڅو خپل نو دې ته ایکسپورټس وایي. نو چې مونږ یو سیز خرڅ کړو د هغې په مقابله کې به زموږ ملک ته ډالر راځي. نو چې ډالر راځي د ډالر سپلایي به مطلب په مارکیټ کې سیوی نو د یو سیز چې سپلایي سیوی د هغې قیمت په اټومیټیکلي کمی. مطلب دا شو چې د ډالر په مقابله کې به روپۍ مضبوطیږي څونه چې زموږ ایکسپورټس سیوا کیږي. ٹھیک شو. نو اوس ایکسپورټس چې کوم دي دې کې دوه میجر فیکټرز دي چې هغه لکه زموږ سره وي نو زموږ ایکسپورټس په سیوا کیږي. اولنی هغې ته انډیجنس فیکټرز وایي. انډیجنس فیکټرز څه ته وایي؟ کم نیچرل ریسورسز چې موږ له الله پاک راکړي دي دې ته انډیجنس فیکټرز وایي. ټیک شو. مثال په طور زه تاسو ته وایم چې زموږ کلایمیټ چې کوم دی زموږ موسم زموږ د ملک دا زموږ یو نیچرل ګفت دی موږ ته د الله تعالی طرف نه. ټیک شو. نو دا انډیجنس فیکټرز چې کوم دي دې کې بل دا خاصیت دی چې دا ارریپلیسیبل دي. لکه دا تو په چا خرڅولی نه شي. زه تاسو له یو سمپل مثال در کوم. زموږ د ملک امونه چې کوم دي دا په ټوله دنیا کې مشهور دي. اوس ام خو په هر ځای کې کیږي. په امریکا کې هم کیږي په انګلینډ کې هم کیږي په ترکیې کې هم کیږي په هر ځای کې ام کیږي. خو د پاکستان چې کم ام دی په ټوله دنیا کې مشهور دی. د ذایقې لحاظ سره رنګ لحاظ سره په هر لحاظ مشهور دی. ولې زموږ د ملک کم کلایمیټ چې دی هغه د نورو ملکونو د کلایمیټ او د هغوی د موسم او د دې نه بدل دی. ټیک شو. نو په دې وجه اوس موسم خو لکه تا نه امریکا نشي اخیستی یا د انګلینډ نشي اخیستی. ټیک شو. نو ځکه دا ارریپلیسیبل دي او په دې وجه باندې چې دا ارریپلیسیبل دي دا د یو ملک یو کمپیټیټیو ایج وي. ټیک شو. نو تاسو له ما مثال درکو د ام چې لکه زموږ امونه مشهور دي په دنیا کې نو پکار ده چې موږ په دې باندې کار وکړو او دا زموږ د دې د ایکسپورټس سیوا شي. اوس هم کیږي خو چې لږ نور هم سیوا شي چې موږ په دې کار وکړو. اګریکلچر چې کوم ډپارټمنټ دی هغوی په دې کې نور ریسرچ وکړي ځکه چې موږ ته الریډي کلایمیټ اویلیبل دی. دویم ریسرچ بیسډ فیکټرز دي. یو انډیجنس او خو ما تاسو ته وایي چې کوم قدرتي موږ ته کم د الله طرفه یو څیز میلاو دی. بل دی ریسرچ بیسډ فیکټرز.
هغه دا دي چې لکه ستا په ملک کې څومره قابلان خلک یا ستا په ملک کې څومره زیات ریسرچ سنټرز وي، نو ته به نوي نوي انوویشنز کې نوي نوي ایجادات پکې په خپل قابلیت او د خپل ریسرچ په وجه باندې نو ته به نوي نوي څیزونه جوړې، ابه بیا لکه خالص به ستا څیزونه وي. که ته بیا په چا خرڅیم نو بل څوک هغه بیا په بل چا نشي خرڅوی، بیا صرف ستا دی. نو تاسو له مثال در کوم، اول به پخوا ستاسو به یاد شي زموږ هم 3310 موبایل به وي او 1120 او دا ټایپ موبایل به وي بټن والا. بیا امریکا کې په دې باندې کار شروع شو چې بای داسې یو سمارټ فون جوړ شي چې په ټچ باندې دغه کېږي یا داسې چې هغې کې نور فیچرز دي، داسې موبایل جوړې شي. نو هغوی ایپل جوړ کړو، بیا سامسنګ جوړ شو. نو دغه ریسرچ هغوی وکړو او دغه نوي کم موبایل فونز چې دي دی جوړ کړل. نو دا هغوی جوړ کړل، هغوی ریسرچ وکړو، نو هغوی د دې څیزونو ټرینډ سیټر شو. ټیک شو، بس دا د هغوی ریسرچ دی، هغوی بیا په خلکو خرڅوي او د خلکو نه پیسې دي. نو دغه ریسرچ بیس فیکټرز چې څومره د هغوی ډیر دي، د هغوی هغومره ایکسپورټس هم ډیر شو. ټیک شو، نو دا د ایکسپورټس خبره وه. اوس دویمه به پکې زه ویم چې فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې کوم دی هم یو اهم یو میجر فیکټر دی چې هغه په فارن کرنسی یا کم ریټس چې دي په هغې اثر انداز کېږي. نو یو دی فارن ډایرکټ انویسټمنټ. فارن ډایرکټ انویسټمنټ دې ته وایي چې لکه یو فارن انویسټر راشي او ستا په ملک کې ډایرکټ انویسټمنټ وکړي، خپله پیسه راوړي ستا په ملک کې ولګوي، نو ستا ملک کې امپلایمنټ اپورچونیټیز هم سیوا شي او ستا په ملک کې پروډکشن کېږي. نو چې څومره ستا په ملک کې پروډکشن کېږي نو هغې سره به ستا د روپۍ قیمت نور هم مضبوطېږي. نو به تاسو له مثال درکړم یو سمپل، ټیسلا الیکټریک کارز، دا یو کمپني د ټیسلا الیکټریک کارز جوړوي. ټیک شو، هغه بیا هغوی جوړوي او په نورو دنیا باندې خرڅوي. نو انډیا داسې چلو کو چې هغوی ورته چې بهی مونږ لکه تاسو نه اخیستی نه شو، داسې وکړئ راشئ او دلته کې پروډکشن یونټ ولګوئ، دلته پروډکشن کوئ، بیا به فردر دې ځای کې خرڅوئ، په خلکو یې خرڅوئ. نو هغې سره به دا فایده وشي زموږ خلکو ته به جابونه هم میلاو شي، ان امپلایمنټ هغه دغه هم ختم شي، بل پروډکشن به زموږ کېږي، زموږ ملک ته به ډېره فایده راځي. نو د هغوی روپۍ به د ډالر په مقابله کې مضبوطېږي. ټیک شو، بل چې کم دی هغه دی فارن ریمیټنسز. فارن ریمیټنسز دې ته وایي چې یاره کم په بار ملکونو کې چې کم خلک دي، زه چونکې پاکستاني وو نو لکه موږ په ټوله دنیا کې چې کم پاکستاني خلک دي، په انګلینډ کې دي، په امریکا کې دي، په رشیا کې دي، یورپ کې دي، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، هغوی چې هلته کم کارونه کوي خپل او دلته پیسې رالیږي، نو دې ته فارن ریمیټنسز وایي. د هرې ملک کرنسي زموږ ملک ته راځي یا خلک یې رالیږي، نو دې ته فارن ریمیټنسز وایي. ټیک شو، نو چې څومره زیاتې خلک زمونږ خلک بار ته ځي، هغوی خپل کم هغوی کې چې کم کیپیبلیټیز دي هغه په نورو دنیا کې خرڅوي، نو هغې زموږ ملک ته به هغه شان پیسه ډېره راځي د هغې ملک کرنسي، نو زمونږ هغه فارن ریزروز چې کم دي هغه سیوا کېږي. نو دې سره به زموږ د روپۍ قیمت ښه کېږي. چې څومره د بار نه پیسې راځي زموږ ملک ته، نو د هغې کرنسۍ لکه مثال به زه درکړم چې د امریکا کې څوک دی به ډالر رالیږي، په سعودي کې څوک دی به ریال رالیږي، په دوبۍ کې څوک دی به درهم رالیږي. نو اگینسټ د دغې کرنسي کم چې د یو ملک نه راله، مثال پر درهم رالی، نو چې درهم څونه ډېر راځي نو د هغې قیمت به د روپۍ په مقابله کې کمیږي، روپۍ به مضبوطېږي. ټیک شو، نو دا درې فیکټرز ما بیان کړل، یو ایکسپورټس، فارن ډایرکټ انویسټمنټ او فارن ریمیټنسز. دا چې څونه ډیریږي نو زمونږ د ملک پیسه روپۍ چې کومه ده هغه به مضبوطېږي. ټیک ده، او دا ډالر چې کوم دی د هغې قیمت به کمیږي. اوس څلورم چې کوم فیکټر دی امپورټس، هغه د دې دریو فیکټرز نه بالکل اپوزیټ دی. څومره چې زمونږ امپورټس دې ته وایي چې موږ د نورو دنیا نه څونه څیزونه اخلو، دې ته امپورټس وایي. نو چونکې ما په اوله کې وی چې فارن کم ټرانزیکشنز چې دي په ډالر کې کېږي، نو چې موږ یو څیز د بل ملک نه الو نو هغې ته موږ پیمنټ اټومیټیکلی په ډالر کې کوو. نو
اوس ډالر چې کم دی دا به بیا مونږ اخلو، د هغه څیز د اخیستو دپاره به اول مونږ ډالر اخلو. ټیک شو. نو چې څومره مونږ ډالر اخلو نو اټ مینس چې دا ډالر ډیمانډ سیوا شو. نو چې یو څیز ډیمانډ سیوا کېږي او الریډي مضبوطېږي، قیمت پې سیوا کېږي. سمپل مثال به درکم چې په مارکیټ کې مثال په طور یو سبزي ټماټر به والو چې هغه څومره شارټ کېږي، په مارکیټ کې ټماټر څومره شارټ کېږي نو د هغې ډیمانډ سیوا کېږي. نو چې ډیمانډ سیوا کېږي نو بیا هغه ګران میلاویږي. او چې څونه په مارکیټ کې ټماټر زیات اویلیبل وي نو ډیمانډ یې کمی نو بیا ارزان میلاوي. دغه مثال د دې ډالر شو په دې ټایم کې چې لکه مونږ د بار نه یو څیز راغواړو نو پیمنټ په چونکې مونږ په ډالر کې کوو نو ډالر به بیا مونږ هغې دپاره اخلو. نو چې اخلو ډیمانډ یې سیوا شو نو زموږ روپۍ به کمزوري کېږي. ټیک شو. نو دا یو څو فیکټرز وو چې دې نه تاسو خبر یې. تاسو د معلوماتو دپاره مې دا دغه وکړو چې لکه ډالر ولې بره ښکته، دې کې بیا ډېرې خبرې دي، خو لکه دا غټې غټې خبرې مې ما تاسو ته وکړې ستاسو د پوهې دپاره او ستاسو د هغه دپاره که تاسو چېرته ملګرو سره ډسکشن وشي ستاسو ذهن کې دا پوینټس وي. چا که چینل نه سبسکرایب کړی هغوی چینل سبسکرایب کړئ. د چا څه قسمه ذهن کې څه تپوس وي نو په کمنټس کې مانه کولی شئ. انشاءالله زه به ستاسو د پوهې دپاره او کم چې د وخت ضرورت دی په هغه مطابق به زه ویډیوز وخت په وخت اپلوډ کوم. تاسو ګورئ انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده کېږي. السلام علیکم.